شیطان مایوس شو، بل پوینټ راوړ. شیطان سره پریدي نه خام په یو پوینټ باندې ونشي نو بل کبل باندې ونشي نو بل کبل باندې هغه سره ډېر پوینټونه دي نو بل پوینټ یې راوړ. ورته وی چې تاسو هغه پلاني ونی سره ولاړ وای، الله درته وی چې دا دغه ونه بنه خوري، لا تقربا هذه الشجره، دی ونی ته باندې نږدې کېږي. نو دغه شانتي ونه خو په جنت کې نورم دي، دغه مخوري کړه بل وخوري، دغه شانتي ونه بل دا نه وخوري. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قرآن سوی وقاسمهما بشمار قسمونه به خورل حضرت آدم او حضرت حوا ته چې تاسو خیر خوای ما زه دا غواړم چې تاسو په جنت کې پاتې شئ، تاسو د خیر خوای دا پر دا خبرې کوم. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. منځوا عددو کبازان دروغجن دیوم قسمونه شروع کی چې دا خود سي دا خود سي ستاسو په یقین راشي یاره چې دا دومره قسمونه دی خو دا شیطان هغه چيلې دي. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. نو حضرت حوا حضرت آدم ته شروع شو چې دا خاص ونی لبنو دا نور کاری دي. نو بار 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 وینا اخر هغه دانه وخړه چې دانه وخړه نو الله پاک د جنت نه راوستل. داود الله د نافرمانی خیال نو. قران کریم کې الله خپل ارشاد فرمایي ولم نجد له عزما. آدم علیہ السلام د ګناه اراده نه وکړي، د الله د نافرمانی اراده نه وکړي، چې تا خیال راغی چې دا ونه وا دا ونه خو نه وا لکه سیب شنو سیب ونه التم لاړه دلتم لاړه دلتم لاړه یا بل غنم ون تبدغ شو یار څه شو. الله پاک دواړه د جنت نه راوستل، دواړه دنیا ته راولېږل. اسرائیلی روایتو کې دا راځي چې آدم علیہ السلام په سریلانکا کې کوشو او اما حوا افریقا کې کوشوا. انو دواړو بجړل. حدیث او روایتو کې راځي 300 کال دی وجړل. سو 300 کال وجړل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله پمن پزان زیاته کړه دې ځان باندې زیاته کړه دې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یا الله کته موږ ونه بخي، یا الله کته په موږ رحم نه کې لنكونن من الخاسرين. موږ خو تابانیان شو، په خساره کې بشو. نو دا پیدل روان آدم علیہ السلام د سریلانکانا او حضرت اما حوا د افریقینا میدان عرفات کې جبل الرحمت ته غر دی، هغه ته وایي جبل الرحمت. نو آدم علیہ السلام د دې طرف او خطل او اما حوا د هغه طرف او خطل ملاو شو، دواړه ملاو شو. د دې وجه نه دغه ته جبل رحمت وایي چې الله په دې باندې د حضرت آدم او د حضرت حوا توبه قبول کړې ده، رحمت یې کړې ده. د دې وجه نه تاسو وایي جبل رحمت وایي. نو بیا د هغه ځای نه را روان شو، شپې په مزدلفه کې وکړه. مزدلفه ویل کېږي صادر ته د شپې په یو صادر کې دی ودو. نو د دې وجه نه هغه ته مزدلفه وایي. بیا مکې ته راغله د بیت الله بنیاد وغیره. بیا حضرت حوا وفات شو جده کې. جده چې ورته وایي دا جده د دې وجه نه وایي چې زمونږ نیات جده ویل کېږي، نیات په عربی کې زمونږ نیا په کې هلته پرته ده، د دې وجه نه دې ته جده ویل کېږي. نو دوستانو حضرت آدم شیطان ته پته وه چې دې زما په خبرو کې نه راځي. نو د ښځې د طرفه کوشش شروع کړو، د ښځې د طرفه کوشش شروع کړو. نو الله پاک موږ تاسو ته وایي چې ګورئ دا شیطان ستاسو دشمن دی. یوازې ستاسو سره دشمني نه، ستاسو د پلار نیکه دشمنو. فاخرج عنهما، ستاسو پلار نیکه د جنت نه راوستو. ينزع عنهما لباسهما. ګورئ که تاسو ته څوک ووایي چې ستاسو مور پلار له پلاني سړي دکې ورکړې او د کور نه یې وباسل، څومره به غوسه یې تاسو هغه ته. او چې بیا درته دا وایي چې ستاسو د مور پلار نه کپړې ویستې او بربنډې کړل، بیا وایه. نو د شیطان د وجې نه آدم او حوا د جنت نه راووتل، د جنت لباس ته وویستې شو. فطفقا یخصفان، د جنت هغه پاڼې د ونو پاڼې به په ځان پورې لګولې. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. نو شیطان زمونږ دغه ازلي دشمن دی چې زمونږ هغه پلار نیکه بربنډ کړي دي، د جنت نه یې راایستلي دي. الله موږ تاسو ته غیرت دلاوي. غیرت چې ستاسو د پلار نیکه سره څوک بدي وکړي تاسو به هغه خپل دشمن ګڼئ.
شیطان په دشمنی ونسئ، د شیطان سره دشمنی وکئ. د ستاسو پلار نیکه رایستلي هم دي د جنت نه، او د ده د وجې نه هغه بربنډ شوي هم دي. بیا یې وفرمایل ګورئ دا ستاسو هم دشمن دی، زما هم دشمن دی. الله څه وایي؟ ستاسو هم دشمن دی، زما هم دشمن دی. د شیطان نه د بچ کېدو زما نوم به اخلئ، بیا به بچ کېږئ. اعوذ بالله، اعوذ بالله، د الله په نوم پناه. زما په نوم د شیطان نه بچ کېدی شي، بله لار د شیطان نه د بچ کېدو نشته. او الله خپل ذاتي نوم رحمان رحیم نور صفاتي نومونه نه، ذاتي کوم نوم چې اعوذ بالله، الله د الله ذاتي نوم دی. نو دوستانو، آدم علیہ السلام حضرت حوا دنیا ته راغله، شیطان هم په دنیا کې. نو ګورئ پته خو اله لګي چې مقابله وي، چې مقابله نه نو بیا خو د کمزوري او د ضرور پته نه لګي. د ښه او د بد پته خو اله لګي چې څه مقابله خو وشي. نو که شیطان نه وي نو خو بیا به پته نه لګي. دا عود یو قسم خوشبو ده، لرګی دی، لرګی هغه په سکورټو باندې چې هغه خوشبو کوي، چې ور نه نو بیا به د عود د خوشبو پته څنګه لګي. او بله ګوره لویه خبره دا ده چې شیطان الله پیدا کړو نو ټول الزامونه په شیطان. وما انسانیه الا الشیطان، ما نه دی کړی مگر شیطان. من بعد ان نزغ الشیطان، دا شیطان نه بنو بیا خو به وی چې دا ټول کارونه تا په خپل کړی، تا ته اوس معافي نه ملاويږي. شیطان پیدا شو، یا الله شیطان او خو علماء، یا الله شیطان گمراه کم، توبه وباسوا. عذر شته او قبلای ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه عدو تاسو کولاو دشمن دی، لا کولاو. نو شیطان چې کله راوتو د جنت نه راوتو نو او مهلت وغوښتو، ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، الله ورله مهلت ورکو. نو بیا وی ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الله ستاده بندگان به پرېږدم نه، څنګه چې تازه گمراه کړم نو دا دنیا به دیو ته مزینه کما، دنیا به ورته خسته کما، او دیو به دې دنیا کې اخته کما، او دیو به زه گمراه کم پرېږدم به نه. ولا تجد اکثرهم شاکرین، یا الله ستاده بندگان به زه داسې حد ته ورسوم چې ستا ناشکري به کوي، ستا نه به شکوې کوي، ستا نه به ګیلې کوي. ولا تجد اکثرهم شاکرین، شکر گزار به پکې ډېر کم بیا مومي. بیا داسې حتی به نن دوستانو حق وخت دی، هر سړي په ژبه باندې ناشکري ده، شکوه ده، ګیله ده. الحمدلله ویل والا ډېر کم دي، چې اوس تپوس دی وکړي څه حال دی، چې وایي الحمدلله. داسې کسان به ډېر کم میلاوېږي چې چا نه تپوس وکړي جو شکوي دي، شکایتونه دي، ګیلې دي. نو دوستانو د شیطان اول کوشش دا دی چې انسان غافل کی د الله د یاد نه، د الله د ذکر نه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان چې بچا غالب شي بس د الله د ذکر نه بس فارغ شي. دا دوه لاینونه دي، دا یو اولنی لاین دی، بیا دویم لاین دی. اول لاین دا دی چې د شیطان کوشش دی چې د انسان د زړه نه د الله یاد وباسي بس. ويصدكم عن ذکر الله، چې دا مخکنی لاین مات کو، بیا وعن السلام مانځنه رکول ډېر اسانه خبره ده. دا اولنی لاین مشکل دی، دا ډیفنس لاین چې دا مات شو، انسان د الله نه غافل شو، د الله د یاد نه غافل شو، بیا پلیتی د څه ده.